ما ته یو ښځې ټلیفون کړی کال دوه مخکې په ټلیفون ما ته څه وایي زه راته هلکه یو څو جلکۍ ویم ښه بیانونه به نور علما درته وایي ما ته وایي چې یو تپوس ته نه کوم چې د یو سړي له څلور ښځې جایز دي نو د یو ښځې له څلور خاوندان ولې منه دي ما شل خوکه منه دي شل خوکه 50 خوکه شوق دی نو پوره کوه موږ درته څه وایو خاون ورته وایه او زوج ورته مه وایه میړه چې څه ته وایي په پښتو کې میړه ورته مه وایه او چې څومره کې تکړه شه نه وي تا له غصه درله مې تا نه دا تپوس کوم چې ته مسلمان یې که غیر مسلمه نه وایي الحمدلله مو الحمدلله زه مسلمان یم مې چې ته مسلمان یې نو قرآن او سنت یو څو دلیل متایتونه او یو څو حدیث به ورته وایي نه وی خلق دا تپوسونه کوي ما وی وایرس تا کې پراته دي خلق هسې بانه کوي لکه یو سړي ښځې له طلاق ورکړ مونږ ته ټلیفونو کې یو سړی دی که داسې طلاق یې ورځي به سړی راوله یاره وي ما پرس که ما پرس خو وایه دا باګړو بېغیرته چې ما طلاق ورکړی دی نو ته اوس پکې بل یادی بل پرس کې شیطانه وتېری و ټیستا چولی دی بل یادی دوه کسان او استنجا ته ناست وو چاردان ته نو هغه یو کس پکې باد لاړه اواز والا باد نو هغه ډېر هوښیار و نو بل ته وایي ورورې وایي چې اودس کوې نو جامې غونډوه غونډ مونډ کښېنه هغه وایي خدای دې بې خو باسه ټیز دې مو اچو اوس یې په ما راغلی هغه وایي نه ټیز خو ما چولی دی هغه ما چولی زه خو شرم نه کوم بس انسان دی اوزي باده واسې تا ته وایم چې غونډ مونډ کښېنه او جامې را غونډوه لکه شی په هغه ورتین کړه زما وروڼو بنیاد خبرې ته غوږ کېږدي ما وی ښه درې جوابه در کوم یو خو دې دغه شو چې دا مې درته ووایي د قرآن او سنت وخت لږ دی هغه دا تاسو ته معلوم دی علما الحمدلله او مې دویم دا دی چې د یو سړي څلور ښځې وي او بچی د دې څلورو ښځو نه پیدا شي پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکې پلار دی او نسب یې معلوم شو چې دغه یې پلار دی د هغه نه نسب او میراث هم معلوم شو دغه یې مور دی او دغه یې پلار دی او که سړی یو ښځه یوه یو خاوندان یې څلوري نو د ده پلار څوک شو نسب یې چا نه ثابت شو میراث به د چا نه وړي مې دا دې واورېدل وي مې درېیم هم واورېد